ربیع اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ واده ټیم راغی. انتہائی غریب صحابی دی، انتہائی غریب، ډیر زیات د مال په اعتبار سره کمزور دی. حضور پاک ته راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه طرف درته بیانوم د پیغلو جنکو ایمان ته وګوره. ربیع اسلمی رضی الله عنه مبارک راغی وی اے دا الله حبیبه نکاح ته مې زړه شوی دی چې نکاح وکم، وس مې نشته، دولت نشته، خو غواړم چې واده وکم. حضور پاک علیه الصلاة والسلام د هغه بیچاره و صحابو تعاون کولو چې کوم به انتهایی د غربت پاغه آخري حد کې به پراته و. حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وی اے ربیع رضی الله عنه رشته کول غواړي؟ وی آو. وی چیرته رشته کول غواړي؟ لوی سړی دی ښه. وی د انصارو زنانو کې رشته کول غواړم. خپله مهاجر دی، د انصارو زنانو کې. نو هغه ورته وی چې دا خو تاسې مهاجر یې، مکې والا، دا د انصارو دي. یو دویم دا دی چې هغه ظاهر د نکاح دپاره کوم ضروري اشیا دي تا هغه خو د هغې نه محروم یې. وی آو. ربیع اسلمی رضی الله عنه مبارک انتخاب د هغه چا وکړو چې چا ته حضور پاک دعا کړي. حضور پاک فرمایي یا الله د انصارو سره مینه وکړه، انصارو ما سره مینه کړې ده. ربیع اسلمی ته خط ورکوي، دا خط والا پلان کی کور ته لاړه شه. عزیزانو دا هغه کور دی، اوسم قافله د اوښانو به را روانه وي، ډیر مالدار ترین کور دی. خط به علی دا خط باغی ته ورکي، زه امام الانبیا را لیږلی ما. ربیع اسلمی رضی الله تعالی عنه خط واغوستلو چې کله کور ته لاړو دروازه وټکوله، دروازې ته زنانه راځي، ورته وی بار څوک ولاړې؟ ورته وی انا ربیع بن اسلمی، زه ربیع ما امام الانبیا را لیږلی یم. ورته وی ډېره ښه ادرېږه کور کې څوک شته دی نه انتظار کوه. ورته وی ما دا خط درته پرېښودلو دروازه کې دا خط واله، زه به بهر د ونې لاندې کښېنمه. خط زنانه کور ته یوړلو، کله یې چې خط زنانه کوله وکړلو خط باندې پوهېږي نه. ټیم بعد خاوند کور ته راغی، خاوند کور ته تشریف آوري وکړه. بیبي ورته خط را واغوستو، ورته وی دا خط وګوره. هغه انصاري صحابي خط را واغوستو، ښکلي کړلو، ښکلي کو شونډو مبارکو سره یې ولګوله. د معشوقي خط به ښکلی، ملاوټي مینه به نه کې، ډېر را باندې ګرانې. ملاوټي مینه نه یې خوند نه کوي. ګوره عزیزانو، ما ته یو چا ویلې مولوي صاحب ستا دې پلانکي کس سره ډېره نه لګي. ما ویل داسې ده، مال د هغه زما په استادانو اعتراض دی، نو زما ورسره بلکل هم نه لګېږي. زه د خپل استاذ او د خپل مرشد سره قسم په خدای کې پلارم برابر کم پلار. دا یاد ساتئ ګورئ چې په استاذ غیرت نه کوي، په مرشد غیرت نه کوي، دا سره سړی نه دی، دا سره ملا نه دی. زما شیخ، زما مرشد اما ته د ارچ دا د هغې برکات دي. زه څه شی ما، زه خو صیبه د پو ماتوت یم، نه مې سوره شته او نه مې میوه شته. دا څه چې دي دا د هغوی برکات دي. ما بل سار جمع صاحب ته ورسوله، الله دې عمر کې برکت واچوي. امام الاولیاء مرشد پاک قاری بشیر احمد مدنی حفظه الله د لوی شان او کرامت خاوند دی. بله ورځ سار ورغلم، جمع مې هلته ورسوله، یو عجیبه خوب هغوی مبارکانو وورولو، زړه مې خوشحاله شو. عزیزانو چې د چا په خپل مرشد باندې غیرت نه وي، هغه سره سړی نه وي. مړه ما ته خپل شیخ استاذنا و استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده، قسم په خدای د پلار نه راته زیات ګران دی. پلار مې د روح خیال نه دی ساتلی، پلار به مې د جسد خیال ساتلو چې بیمار نشي، تکلیف ورته را نشي. او شیخ مې د عقیدې خیال وساتلو چې دا بچی په خرافاتو سر نشي. نو زه د خپل شیخ دفاع به نه کوم،
ولی بینکم تاسو ته مې ګوره چې ما ته راځي په صحیح مینه به راځي ملاوټي مینو باندې مه راځئ زه دیوبندیم او په دیوبندیانو علماو میزان قربان دی ملاوټي دیوبندیم نه یم ګوره ملاوټي پیژنئ چې د حاجی امداد الله مهاجر مکی تصوف ته قایل نه زه هغه دیوبندي نه منم چې د حسین احمد مدني عشق ته قایل نه زه هغه دیوبندي نه منم چې د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه عشق ته قایل نه زه هغه دیوبندي نه منم هغه ملاوټي دی هغه دیوبندي نه دی عزیزانو دیوبندي چې وي هغه به عاشق مصطفی وي صلی الله علیه وسلم هغه کې به ادب وي هغه کې به د خپلو مشایخو احترام وي عزیزانو دا یاد ساتئ عشق دا یو داسې درد دی چې دا چاته میلاو شي هغه ته به اسم نه ښکارېږي اما د خپلې معشوقې په یاد کې لګې وي څه چې معشوقه ورته وي په هغې کې رواني ربیع اسلمي رضی الله عنه چې چاته ورځي نو هغه هم څه معمولي سړی نه دی هغې خط راواغوسته او خط یې ښکل کړو خپلې بیبي ته یې اواز وکړو ورته بیبي راشه ډډې ته یې کېنوله ورته وی اے بی بی بار ربیع اسلمی ولاړ دی بی بی ورته وی ربیع اسلمی څوک دی ورته وی د پلان کې قبیلی دی انتهایی غریب دی مال ورسره نشته خو عجیب خط راوړی دی خط د چا دی ښځه او خاوند په دې لګې دي چې خط د جناب محمد رسول الله دی ورته وی صحیح پکې لیکلي دي ورته وی دای لیکلي دي چې ستاسې لور پیغله ده او ربیع اسلمي ته یې په نکاح ورکا ښځه او خاوند دواړه لګې دي ښځه ورته وی ربیع اسلمي ته ووایه چې سبا راشه موږ به بېګا ته لور سره مشوره وکړو ځکه زموږ لور باندې لوی لوی جرګې را روانې دي لور مبارک یې په منډه راغلله خط مبارک یې واغوستله ورته ای زما مورې سبا پورې پته لګي نه یا به ما ته مرګ راشي یا به ربیع اسلمي ته مرګ راشي جناب رسول الله به خفه شي و مورې ما ته ربیع اسلمي د هر چا نه بهتره دی ورته وی لورې مال ورسره نشته دولت ورسره نشته ورته وی مورې دا خط ما راکه خط یې ځان سره کېښودله ربیع اسلمي ته وی زما خاونده ما ته په سر چشمو قبولي خو امام الانبیا ته زما درخواست هغه دا دی چې زما او ستا نکاح دی امام الانبیا په خپله وتړي ربیع اسلمي په منډه راغی حضور پاک ته ودرېدله ای د الله حبیبه هغه خو پلار او مور مشوره غوښتله خو د لورې دا جواب دی نو حضور پاک علیہ السلام مبارک علی کرم الله وجهه فرمای راځه علی عجیبه واده تیار دی ربیع اسلمي رضی الله عنه مبارک سره راغی دیو انصاری صحابي کورتا ولاړ دی انصاری صحابي بهر ولاړ دی او مبارک په دې انتظار کې دی چې زه خپل بال بچ روان کم د حضور پاک د کور نه واده شي اب دلته ولې راځي ناګهانه د علی کرم الله وجهه او خراغلا حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل علی دا د ربیع اسلمي د سخر مبارک کور دی ودرېږه دلته علی رضی الله عنه مبارک چې ولیدلو د ربیع اسلمي رضی الله عنه سخر دروازه کې ولاړ دی او ټوله واقعه ورته بیان کړه عزیزانو ربیع اسلمي واده وکړو او سبا شپه باندې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د ربیع اسلمي سخر راغی خوب ورته بیان کو ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله ما بیگا خوب لیدلې دی اے د الله حبیبا بیگا می خوب لیدلې دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سرا دوړ روان ما ته یو صادر راکړلو چې دا صادر والا امام الانبیا ته ورکا چې هغه ستا لور ته په تحفه کې ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں هغه صادر کولو کو
او د هغې څادر نه عجیبه خوشبویي راغلله. حضور علیه السلام فرمایل اے ربی اسلمی مبارک شاه دا د جنت څادر د ځان سره سنبال کا. ربی اسلمی چې کله څادر کور ته یوړلو هغه زنانه مبارکې ځان سره یو 3 ورځې په سترګو به کېښودلو. وصیت دا ولیکلو چې زه وفات شم دا به زما د آخرت اخري جوړه وي انشاء الله. حضور پاک علیه الصلاة والسلام به کله کله دعا کوله. یو ځل ربیع اسلمي مخې ته راغی ورته وی ربیع اسلمي رضی الله عنه ستا ډېر اسانه واده وشو خو ډېر خدای ته ګران واده و. عزیزانو دینه 2 خبر را ووتلې. مور او پلار انتظار کوي چې د لور مشوره واخلي. لور وی غریب دی وي خیر دی که هر څه وي خو چې د امام الانبیا د خط بې ادبي